سید عبید حسین خبرې کوم. د ټیم زه اسلام آباد پنډه کې هارټ هسپتال کې اډمیټ یم او ما علاج جاری دی. ما علاج شروع شو او زه کورنیوالو وروڼو تاسو ته یو پیغام کوم چې خدای دپاره، رسول الله دپاره، پنجتن پاک دپاره، 12 امامو دپاره تاسې ما ته واړه غواټ زاړه ژڼي ټول ما په حق کې دعا وکړئ چې ما ته خدای صحت راکړي، چې دا علاج ما ته خدای شفا کړي، چې دا لیور ټرانسپلانټ نه ما خدای بچ کړي. او تاسې ما سره بھرپور ما ته دعاوانې المنځه کې کوئ او زه د تاسو ته هر وخت دعاوانې کوم. والسلام. السلام علیکم مرګلو موټو یارانو دوستانو، تاسو ته مو ډېر سلام. زه نن راغلی یم سید عبید حسین ته. تاسو ته ښه پاتې دی چې عبید حسین 2 میاشتې کېږي دلته موږ راغلی دی. عبید حسین ته موږ ډېر کوشش ډېر زیات منډې تړلې وکړلې. عبید حسین ته څه مشکلات څه تکلیف جوړ شي و دا اوسه پورې علاج واجب نه. انشاءالله هغه به تاسو ته خپله دعا وایي. غریب ډېر زیات په تکلیف و، ډېرې زیاتې منډې تړلې ورته وکړې. خدای واحد و شاهد دی چې نن ورځې پورې به عبید حسین ته څه منډې وکړې، څه کوم تکلیف مو وکړلو هغه یو همدا پاتې دی. نو بس خدای د زنا خپلوانو نه یا زنا دوستانو نه سړی وساتي. چې کوم واجب نه د اوسه پورې دلته پاتې شوی دی هغه به تاسې عبید حسین خپلې خولې ته وایي. تاسې عبید حسین خپلو ملګرو ته وایي، خپلو ملګرو ته وایي چې کومې واجب نه د اوسه پورې دلته پاتې شوی دی ته علاج ولې نه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو قدرمنو وروڼو کورنیوالو، تاسو ته یو پیغام کوم چې تاسې ما سره بھرپور مدد وکړو. که په هر ملکو کې څومره کسټریا کې که څومره بهر ملکونه دي ما نامې نه زده، چې په ځان کورنیوال دی که بارې کرمې کې دی که پاکستان کې دي که کوم پنج کې دي تاسې ما سره مدد وکړو. تاسې سره خدای 12 امام باب الحوایج علیه السلام مدد وکړه. تاسې کورو کې که بیمارۍ وي د سزاد مولا الله خاطر هغوی ته شفا ورکړه. که نورې چا نارینه بچي نه وي هغوی ته خدای نارینه بچي راته وکړه. چې هر څه قسم ته تاسې کورو کې بیمارۍ وي هغه مولا حسین باب الحوایج محفوظ وساته. بیا زه کورنیوالو وروڼو تاسو ته دا پیغام کوم چې زه 2 میاشتې کېږي اسلام آباد ته راغلی یم. ما ځای نیولی دی او ما کوم وریاره ما سره راغلی و ډونر هغه ما ته ینه راکوله. ما هر څه تیار شو، ما اپریشن ته خبره هغه شوه، میچینګ هغه ما سره وشو. ما کومه بچي خلقانه هغوی میچینګ ما سره نه شو برابر. نو ما سره وریاره راغلی و. دې حالات کې ما ته پیسې اپریشن ته پرا شوې او زه بیا دې وجې نه ما نه وریاره لاړو او زه بس بیا همداسې پاتې شوم. او بیا پیر صاحب نه مولا حسین ظهیر ما کا نجیب پیر چې ډېر بھرپور منډې تړې ما سره وکړي. حالات کې چې دي ښایسته ګل آصف علي وفات شو او بیا یا دې ته خدای زړه صبر ورکړه، دې ته کور والا ته دې خلقانې ته خدای زړه صبر ورکړه. نجیب پیر ډېر قدرمان سړی دی، ډېر عزتمان سړی دی. ما سره ډېرې منډې تړې وکړي. پولیس والا سړی دی. دې مو ته بیا یو بل ډونر برابر کړو په چنار کې چې هغه ما سره میچینګ شوی و او هغه ینه ما ته راکوله. بیا هغه دې وجې نه هغه کور والا ورسره برخلاف شوه، هغه نه زه ناامید شوه. بیا یو دلته پنډه کې براکو کې یو کس و هغه ما سره میچینګ وشو شفا انټرنیشنل هسپتال کې او هغه ما سره میچینګ وشو خو هغه حکومت طرفه خو بندی دی، هېڅ قسم ته هغه نه شي کېدای اوس چې خپل فیملي والا نه وي. نو زه ډاکټرانو اوس ما ته ویله چې عبید حسینه تا ته به علاج شروع کوو او کورنیوالو وروڼو زه تاسو ته بھرپور
پیغام کوم چې زه اوس هارت هسپتال کې انټرنیشنل پنډه کې زه اډمیټ یم داخل یم او ما علاج شوي دی 50-60 هزار روپۍ ما ورځې علاج کېږي کم سے کم مانه ډېرې زیاتې پیسې خرابې شوې چې هغه خدای مانې حاضر و نظر دی 12 امام او ما بیا تاسې ټولونو ډاکټرانو ما ته ویله چې موږ کوشش کوو چې لیور ټرانسپلانټ نه انشاءالله تا بچ کړو که بیا خامخا نه شوه کېدی نو بیا زه تاسې ته پیغام کوم کورمیوالو وروڼو چې ما خدای لاس کې روزی دی چې 12 امام و بیا یې تاسې لاس کې دی چې ما ولا خلفانه دی ما هیڅوک نشته سوا تاسې نه چې ما سره تاسې مدد وکړئ چې وروسته که ما ته لیور ټرانسپلانټ ضرورت شوه تاسې ما همداسې پرېنږدئ او ما سره بھرپور بیا وروسته مدد وکړئ او چې ما لیور ټرانسپلانټ وشي چې ما ته خدای نوې روزي حواله کړي والسلام